وګوره زما استا دا ایمان نه دی، ایمان څومره یو اهم سیز دی. د دې درستګي چې دا زما او د ستا ایمان څه شي، دا درست شي، دا کامل شي، دا صحیح شي. صاحبانو هغې د پارم ضروري دا ده چې زما او د ستا زبان درست دی. چا چې زبان درست نی پاغه باندې ګډې وډې، پاغه باندې غلطه خبرې، کنزلي، بد اخلاقی، چې دا څومره ژبې سره ریلیټډ او د ژبې سره تعلق لرونکي ګناهونه دي، هغه دې په دې باندې بار بار کوي. دا یاد لرئ حدیث په مطابق باندې د دغه انسان ایمان درست نه دی. دا او دا حدیث دا کوم چې زار ته بیانوم دا مسند احمد کې دا حدیث مبارک موجود دی او روایت ته د انس ابن مالک نا رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یا لس کالا خدمت کړی دی. انس ابن مالک سے فرمائی، انس ابن مالک فرمائی حدیث الفاظ دادی، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا حدیث انس ابن مالک روایت کړی دی او څه فرمایي حضور مبارک فرمایي لا يستقيم ایمان عبد، اڅ کلا د یو مومن مسلمان د زما امتی ایمان درست کېدی نشي، اڅ کلا نشي کېدی ترڅو پوری یا رسول الله مبارکا حتی يستقيم قلبه، چې ترڅو پوری د انسان زړه درست نه. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. حضور مبارک فرمایي استاسو په بدن کې یو ټوکړه لا ټوکړه چې کله سم شوا ارڅور سره سميږي، چې کله خراب شوا ارڅور سره خرابيږي. الا وهي القلب. حضور مبارک خبردار، حضور مبارک فرمایي خبردار، هغه حصہ د استاسو په زړه کې، د استاسو په بدنو کې زړه. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ټیک شو ټول بدن ټیک، چې زړه خراب شو ټول بدن خراب. حضور مبارک فرمایي استاسو په بدنو کې هغه حصہ زړه دا. نو ځکه چې د انسان زړه دا مستقیم نه درست نه، د هغه انسان ایمان درست کېدی نشي. او بیا مخکې څه فرمایي ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حضور مبارک فرمائی زړه به د انسان آغه پوری درست نشي. نور استاد خوخه دا که خپل زمانو باندې کنټرول راولي او کني راولي، که سموي او کني سموي، که لګام ورته لګوي او کني لګوي. حضور مبارک حدیث ما تاسو ته درور ساوه په ذمہداري باندې چې حضور مبارک فرمایي ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. آغه پوری د انسان زړه درست کېدی نشي، پورا کېدای او کامل کېدای نشي چې ترڅو پورې انسان خپل زبان درست کړای او کامل کړای نی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زبان زما استا په ژبه باندې دا د غیبتونه، دروغي، کنزلی، فحش او بے حیا خبری، تهمتی، بے اتفاقی پیدا کو، شغل خوری کړو. دا د دې خبرې دلیل دی چې زما استاد زبان درست نه دی، مستقیم نه دی. او چې زبان مستقیم او درست نه دی دا د دې خبرې دلیل دی چې د زما او د استاد زړه دا درست او مستقیم نه دی. او چې زما استاد زړه درست او مستقیم نه دی دا د دې خبرې دلیل دی نعوذ بالله چې زما استاد ایمان مستقیم او درست نه دی. دا یاد لرئ. نو څومره اهمه خبره شوه. نو اوس د دې اپوزیټ څه شی ثابت شو چې زما استاد زبان درست دی، درست او مستقیم دی او صحیح دی، او ما او تا یې حفاظت کوو
دا د دې خبرې دلیل دی چې زما او ستا زړه مستقیم او صحیح دی او چې ما او ستا زړه مستقیم او صحیح دی دا د دې خبرې دلیل دی چې زما او ستا ایمان مستقیم او صحیح دی